دا ونډې او مال جوبنې د پاکستان څوک خوري؟ کله د ټنګو پنسو فیشني، کله د ارتو پنسو فیشني، میاش کې ولا لف جوړې بدلاوا او را بدلاوا او دا دونډوړای بړیندې اړیندې اوس وګورئ د ټنګو پنسو فیشن نو ګت کمیس مولا کې او ټنګي پنسې او د دې چادرې وګورئ دا چې په لار رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري. په د الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایور ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب ته دغې خو ما ته ویم او که ته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وګور شرمېدل یا قومه شرمېدلو شرمېدلو په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمېدلو دې ځای کې د چا ښځو په بډو باندې تانونه والي شي په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي د چا د ښځو ناپونه اخلي شرمېدلو تاسو د واده په کارډ د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی اودس کې چې نوک اوچ پاتې شي اودس نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وځي رحمت به در باندې څنګه ورېږي چې ټولې ښځې په بې غسل کې ګرځي هلکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنې زه شیشکه یم د خلکو نوکونه یې دومره دومره اوږده کړي دومره دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي مم تبا ژوندي مم تبا ودونه مم تبا مړي مم تبا زندګي مو ټوله تبا ودونو له خلک راوغواړئ کاډونه دي سیبه غوبل ډونګي دي او کړنګ کړنګ دی چې هلکه ولې خدای دې کور وران کې پلاني واده له تلي چې څه بلا یې پکې اچولې وه چې 10,000 خلک راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې څه دی چې دا خلک راغواړي خو چا غریبو باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې څه دی چا خوار غریب نه ور واده دی خیرات دی غریب راغی جیو ګیم ځه ځه نو دا شملا کې ونیسي نو منډه 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 داسې بارې د دروازې دا تاسو خلک یوه شرمېدلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي راپاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء نه اولیاء منم په اولیاءو کې چرسخانې نه منم اولیاء منم اولیاءو کې بنګخانې نه منم اولیاء منم په اولیاءو دوپړی او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخلی کېږي نو بیا د قرآن څه ضرورت دی خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړی او باجې بوزئ او ورته غږوئ که دې خوا وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغستی او جنډې دې اغستی او غړجي بنګ غړجي بنګ او پکې ګلونه یې ورچولي او سنیاسي پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده او شرمېدل نو یو سړی خفه نه شئ خفه نه شئ یو سړی و ښځه تې ډېره یېرېده او یو سړی و ښځه تې اډو یېرېده نه وی چې هلکه دا تا څه چل کړی دی تا نه ښځه ډېره یېرېږي او ما نه اډو یېرېږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ته رالم لومبۍ شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې یو نارې که ما چړه راواغسته او یو څو چړې مې پیشو وواله چې ومې واله ښځې مې چې وکتې چې وه بېړه یې تباه دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یېرېدلې ده نن هم یېرېږي د لالامیتو څه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بېګاله پیشو بوتلې ده پولیس والانه مې تپوس وکړی دا ښځې م سمې ووالې که وایي چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو ځمکې له م ویل ټپ ورکولو مال په مونږ خو یې سم راږدئ دا باڼسونه خدای م خوار نه که دا مونږ له دا د ټیمانو څیزونه ګرځوئ هغه څه ورته وایي دې څه شیونه پیدا کړي د ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځې م سمې ووایه
لاس ځمکې لم ټپ ورکول نو دوی ته به هدایت شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو لیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روانه دا به هم د چا ډله ښځئ که دا به هم د چا لور وي دا به هم د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړي ټول تباه شو غرق شو سیلاب پې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه کې کولی شم که پولیس او حکومت کې غیرت نه وي قسم په خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړل نو دا ګیره به زه په مخ نه ګرځم موت کا موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی ہر حال میں حق بات کہیں گے منبر نہ صحیح برسر دار کہیں گے زما مرګري وی الیکشن را روان دي خزي مزي ما زه خواړو الیکشن ته ودرېږم هم نه او که ودرېږم د پلیتې په ووټ زه ممبر کېږم نه زما دغه پلار دې په قبر کې بیړه تباه شي چې د کنجرې په ووټ به زه ممبر کېږم دا ممبران چې دا نن ته بڼکې ووتې او په شرمونو شرمېده دا په پلیت ووټ ممبران شوي زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام با په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي او انشاءالله دا ښځې به د کورونو نه مانه بار نه راوځي هغه ښځې سړي پیشو دننه کړه هغې میاو 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 د چاړه راواغست غټ چې پیشو یې وواله ښځې ورته ویلې پدر خانگل و ایترنکو و مردن گربش بی اول است و اوس پیشوگانی مو آغا پیشو وجل درنبایش پیکار ده ده باگرو دلت ما پرنبایش پا پی جندلے ده ما پرنبایش پا پی نمونگا پرنبایش پا پی جندلی ذکرانا سرکو تروتی خزی سر سڑے اونیسا او دے کچرولے بوزا سچلوال نا جیتا وکیل جیتا پلارا تیرے دو زنانا و چلتا آواز اسے اخوا دیخوا نور دو نا جیتا داسی دا خواہ زدہ لاڈمی کالے اجازت کرے پا زمانہ پہ پرے دی دا کم ملک چی دا سی دوست قانونی خزی سر سڑے اونیسا خزی سر سڑے اونیسا او دے میدان تیرو باسم کننگم پاک دا چرازی تماشا ہو کئی تو گورا چی مانا بیا سوک زناو کی شرابی نسم او کننگم پاک تے پاس خجوم پر تک تے باسم او خلقو تاویم چی او گورا ہی دے ڈا کھانے تے او بیا جلات تاویم چی وی ہوا پدا دبر باندے او اتیا درے پدا ڈا کھانا لگاو کم کتاسو زمانہ شراب اسکل زمان پا مختو کئی مجال دے خزو تا اعلان کو چکر ہوتا نو پوز ادر نہ پریکوم او فاخبار کی فوٹو سے ورکوم دے او پوز پریکڑے خزو چدا دا یوین ہمیں پریکڑا کدوی مان روت اس کو پوئے گی چنی جڑاگانو راج دے اگئی یو سلور پنزی جڑاگانو اخپلو کے ویدا ٹول خلق لے کئی دا مونگ سو بناوالی رازی چی مونگا مغلاو پلارا کے ناستی سلور پا جوارو کے پٹ ناستی او یو اجرا چې د اوس په لاره کې ولاړ نو یو خروالا پې راغلی دی نو د اجرا ورته وایي چې کولال ماما ویل ویل مونږ غلی یو لار شو کوو
هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا او چې وایي دا خو اجړا دی. اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به دا اوس تولیې خرڅېږي دومره دومره شته که نه هلکانې ګرځي دا به پخوا ښځو دا چل کړو اوس د هلکانو لاس کې نیولي اوس څه چل کړي دا خو چې په لاره روان یې او داسې لږ غوندې کوکړې وګورئ که نه او تړک شي د دې غوږ دا پیسکی وي چې دا ځې څنګه په لاره سم چې دا غوږ یې 3 ورځې سوځي دی د ما نه بیا کوکړې لاړ شي که پیټ نظام پکار دی کلالو کته چې دا خو اجرا دی غلې لاره شو کې ویلو ویلو درګه چې لخت ور سره و چې یو څو لختې وای کلال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज وکړي خور را پاسې وی پیجندو نو مونږ پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګه نه سوځي شرابي کا شراب کی سترګه نه سوځي غل کغلا کا سترګه نه سوځي زناکار کا زنا کا سترګه نه سوځي جوارگر کا جواری کا سترګه نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګه نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې مېړه رسخت کی دا کم طرف ته رسخت شي دا اختر پښپا باندې 13 جمعه کې قصخانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې خزه الکانو رونی وي نو مال خزه کا الکانو رونی وي خزه راوتیم دغه لدی چې الکان رونی سي نو قبل تل رونی اته تاسو خیال وکړئ کنه دا سپېګنی چې په ټیکړی او کله داسې کې او کله دا راوځي سلا هم دا راوځي چې چرته خرایمه کا خرا باندې پیښ دا کنجر یو پدیتی دي سم خزه بار ګرځي په کوڅو کې یا په بازارونو کې د اختر پښپا باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریف خزه داسې ویل کله موږ د ملک چې او چې غاګو کې پولیس ته وایي چې راځي دا رامیانو شریف خزه و چیرلې دا شریف خزه دی ته وایي نو بیا ټول ورمنډې کړې چاله په کوچی بازار کې الکانو خزه راونی اوس خو نور سترګې شي اوس خو د خزو باچې دا رورا ټته نه کوي ماما دا بوډاګه فون بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې اوس بیرته به نور شرمې تاسو خیال نه قرآن سره به څه کوئ تاسو د خزه د باچې ولی خلافه مونږ خو د خزه د باچې خلاف نه مونږ وایو قرآن سره به څه چل کوئ اخر دا قرآن یا خو لري کوي د ملک نه جنازه او باسي ختمه کوي چې قصه اخلاص شي دا ونډه او مال جوبنه د پاکستان څخه خوري کله د تنگو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لف جوړه بدلاوا او را بدلاوا او دا دونای بڑینده اړینده اوس وګورئ د تنگو پنسو فیشن نوګت کمیس